ورځې را روانې دي اضحیه ورته وایي په عربی کې مونږ ورته قرباني وایو او تیره جمعه مې د قربانۍ متعلق یو څو مسایل درته ویلي وو ما خلک څاروي اخلي نو ما درته د نصاب خبر هم کړې وه چې قرباني په چا واجب ده او دویم مې راته د څاروي م ویلي وو چې په کوم څاروي قرباني کېږي قرباني څه شی دی زمارونو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صحابه تپوس وکړ ما هذه الاضاحی یا رسول الله دا الله رسوله دا قربانه څه شی دی نو رسول الله مبارک او فرمایل سنت ابیکم ابراهیم دا ستاسو د نیکه د پلار د ابراهیم علیه السلام طریقه ده نو بیا صحابه تپوس کوي چې زمونږ پکې څه دي مال نافع مونږ پکې چې قرباني وکړو د هغه طریقه خو شته خو مونږ له پکې څه ثواب کېږي که نه کېږي ټیک ته د ابراهیم علیه السلام طریقه چې مونږ جمدی کو یو ښه خبره ده خو ثواب زمونږ پکې څومره کېږي هغه مقدار راته وښایه نو رسول الله مبارک فرمایل وی چې کم څاروی لالی د هغې په شا چې څومره ویښته دي د هغې برابر نیکۍ درته میلاوي او که ګډ دی لال کو چیلې د هغې په شا چې څومره وړی ده او د چیلي په شا څومره ویښته دي د هغې برابر ثواب درته میلاوي ګونه دومره پکې اجر دی او دومره پکې ثواب دی او بیا رسول الله مبارک فرمای من وجد ساعتا من المال چې څوک مالداري د هغې بیان ما تېره جمعه درته کړی چې په چا قرباني واجبه د مالدار څه ته وایي او فلم یضحي د قرباني ونه کړله نو فلا یقربن مصلانا دیری زمونږ جمعت ته نه راځي عیدګاه ته چې بلکل را نشي دی زمونږ عبادت خانه ته بلکل را نشي ګور دا سخت وعید ورته زمونږ طالبان وایي زورنه ورته مونږ تاسو وایو دا دومره سخته زورنه چې راځي معلومیږي دا چې دا قرباني مضبوط شی دی دا واجبه ده خامخا وکړي او پیغمبر مبارک په دې کې لس کاله حضور پاک چې مدینې ته تللی مدینې منورې ته یو کال رسول الله مبارک قرباني نه ده پرېښې په دې لسو کالو کې یو کال نه ده پرېښې او کله دوه ګډانه ملال کړي دي نبی علیه السلام یو ځل یې دوه ګډانه لال کړل برګ ګډانو لماور او چې کله علالول دواړه ګډان نو دواړه خسیانو تکېدلې چې ورته وایي زمونږ بعضې خلک وی په ټکېدلي ګډ او یا وی قرباني وی نه نه صحیح یو سړي وی اندامونه یې کم دي دا ټوله غلطه خبره ده حضور پاک چې په کومه ګډانو قرباني کړې ده هغه ټکېدلي دا ښه قرباني ده ولې دا څاروي سروبي دا اعلی او دا سروبي نو په دې څاروي قرباني کولی شي بلکې مستحبه ده بیا نبی علیہ السلام فرمایلی دی حدیث تے وی دا قربانے پروزو کے دا قربانے دا ساروی علالولو نا بہترین عمل بل نشتا اوی چی دا قربانے ساروی دے علال کو نوین لا پزمک نی پرتا چی اللہ تا رسید لی واللہ قبول کری نو بہترین عمل دی نمارونو نو چې څوک مالدار دی او صاحب نصاب دی ما تاسو ته تیره جمعه بیان کړی دی ادي قرباني وکړي دا زمونږ د مسلمانانو یو لوی شعار دی ګورئ خلک د خپل پلار نیکه چې جمدې ساتي نو بوت راوړي والا ولګوي په چوکونو کې بوت ولګوي په غټو غټو شاهراهونو کې بوتانو لګوي او په خپل کور او په بلډینګ د پاسه بوتانو لګوي ولې وی په دې به زما د پلار جمدی وي د پلار میشن به جمدی وي خلک وی لکه دا څوک دی دا فلان کې دی دا د سچ کارنامه کړی دا چې د لندن په چوک کې او د امریکې په چوک کې او ځای په ځای د بوتان لګېدلی دا څه کارنامه کړی دا نو خلک د هغه کارنامه ذهن ته را مخکې کړي مونږ چې مصر ته تللو نو مصر کې هلته کې د فرعونیانو چې کومې مقبرې دي اهرامات مصر هلته لاړو نو هلته کې بیا د هغه انجینیر د هغه کس بوت لګولی و غاټ بوتې لګولې و لکه څه نوم یې ومانه نوم یې شو ابوالهول لوی بوتې لګولې و نو خلکو به بوت ته کتل ابوالهول هلکه دا بوت ته څه دی دا جی ابوالهول دی لاندې ورته لیکلي مو په کتبه باندې
د څه کارنامه ده د دې دا احرامات چې جوړ کړي دي ډیزاینینګ او دا ارس دا خود جوړ کړي دي نو خلق نن سبا انګریزان خدای چې انډونیشیا ته لاړم زه په دې بغټ غټ بوتان ما په انډونیشیا کې مولیدل حالانکه د مسلمانانو ملک دی بوتان جوړول او بوتان لګول او مجسمه لګول دا په شریعت کې منع دي دا د هغوی په دې دور د انګریزانو تیر شوی دی او د انګریز دا کارنامه کړی و دا کړی و نه بوتانې ورته لګولې دي زمارونو بوت پرستی او بوتان لګول په شریعت کې منع دي او حرام دي نو د ابراهیم علیه السلام کارنامه ده نو د ابراهیم علیه السلام بوت خو ته نشي لګول داغه تصویر خو نشي لګولې نو داغه اسلامی طریقه باندې داغه جون او داغه طریقه جمدې ساتل دا قربانی ده ته چې ګورې بوت ته نو تا ته به انګریز یادېږي هغه لوی سړی به درته یادېږي چې دا کارنامه کړې ده نو خلک وایي چې داسې مونږ لم پکار ده دقه رنګې په ازبکستان ته لاړم په تاشقند کې د امیر تیمور بوت لګېدلی و غټ او د امیر تیمور چې بیا کم ساینسدانانو د هغې غټ غټ بوتان لګېدلي نو سړی خامخا وګوري دا بوت د څه دی یاره دا خو دا کارنامه کړې ده دا خو مونږ لم پکار ده نو اوس مونږ له خو بوتان منع دي نو مونږ ته الله څه وایي قرباني وکړه بس دا ټوله دنیا کې قرباني وشي دا څه شی دی دا د ابراهیم علیه السلام طریقه ده نو ابراهیم علیه السلام داغه طریقه وترکناه علیه فی الاخرین داغه طریقه تر قیامت پورې جمدې روانه ده او څومره بهترینه طریقه ده په بوت څه کې بلا پیسې لګي ا مجسمه چې جوړه خو په لکونو کروڑونو روپے په لګيږي او د خدای دښمنی بیره ده او ګناه بیره ده دلته څه چلو شي دلته به قربانیو کې ذبح به وکي تا تم فایده ورسېدله غریبانانو تم فایده ورسېدله بچی به دې مغوخه خوري رشتہ داران به دې مغوخه خوري میلمانه به دې مغوخه خوري او ثواب به دې مشي او رب العالمین به مرضی دا یو طریقه شو د ابراهیم علیه السلام زمارونو ډیر خلک نن سبا لیبرل خلک راوته دي زړه مو پوښ شو په یو جمعه کې راته دا یو خبره د فیسبوک او د نیټ لوی غم جوړ کړي بکی بنیو لګیا به یوستن سبا بیا لیبرل خلک هغه خلک چې هغه ځان دیندار غني په منځ کې د دین دشمنان دي هغه په فیسبوکونو باندې لګیا دي او څوک کمنټسونه ورکوي او څوک لګیا دي په فیسبوک لګیا دي وی قربانې ته څه ضرورت دی دا لکونه روپې او کرونه روپې او ربینو روپې برباد شي وی دې په دې د غریبانو لولې نه ورکوي ګوره د مارونو دا د اسلام په جامه کې د اسلام دشمنی دا غریب لولې نه ورکوي چې دا قربانې کوي بیا خو به حج لسله دی حج لمزه دا پیسې غریب لا ورک بیا خو به چې عمره لمزه عمره لسده دا پیسې غریب لا ورکا نو زبرته بیا به جمعه تم جوړوا کور منس کوا دا پیسې غریب لا ورکا خبره خلاصه کور منس کوا جمعه تر سره جمعه جوړه دا په کروڑونو روپو په جمعهتونو لګي بس کور جوړوا کنه څه ضرورت ته چې جمعهتونه جوړه هیڅ ضرورت نشتا دا به وی کور منس کوا بیا به مدرسې تریم ضرورت نشتا بس آنلاین درسونه کوي کنه دومره کروڑونو روپے په ولې لګاوي دا خو نه وی چې کالج ولې جوړاوا په دې ډېرې پیسې لګي دا خو نه وی چې یونیورسيټي ولې جوړاوا دا پیسې غریب لور کا په دې ډېرې پیسې لګي دا خو نه وی چې پبلک سکولونه ما جوړاوا او په دې ډېرې پیسې لګي دا غریبانو لور کا او آنلاین درسونه کوي دا خو نه وی چې پروندې د زوی وادو او پاغې دې 50 لک او 60 لک روپے ولګولې دا پیسې به غریب لور کړې وکړي دا ولی په زوی په واده باندې لس غډانه لال کړو درې میخې دې لال کړې او بلا روجي دې په خې کړو شادي حال کې دې بلا پیسې ورکړې او لور لدې بلا کالی وکړل او د دنیا جوړې جامې یو جوړه دې په یو لک روپے په 2 کلو روپے واغښتا او لونو له جامې او رشتہ دارانو له جامې ټول له جامې اخلي څه ضرورت دومره ګرانه پیسې کې لګي دا پیسې په غریبونو نه تقسیمه دا غلطه نه ګوره دین تر سترګې خلې کړي بیا وی چې لور دی وادي نو د لور په واده سونه پیسې لګي سونه کا سامان ولا لسونه کالی ولا لسونه پرجونه لې او څومره ولا نور سامان اخلي او بیا دا غي جامو باندې سونه پیسې لګي نو دا لکونه روپے چې په لور لګي دا غریب ولا ورکا کنه ال تسترګي خو صرف قربانه تر سترګي خلې کړي دي بیا بزدایم چې روزه منیسا دا چې کم تکلیف ته پر روزه تیرې نو پدې ال ته چې د دیاړیو کدا تکلیف پاغه تیر کاغه پیسې غریب ولا ورکا زبدا درته وېما چې روزه منیسا دا په روزه سونه تکلیف پتا تیریږي د دې نه کم تکلیف په ګوړو پچاره تیریږي ال ته ګوړ چاریو کا پیسې بوګټ غریب لا ورکا
بیا به منظور مکوا ولی په منظم ستالوي تکلیف تیریږي د دې منځ په دې باندې لاړ شه او چې د مزدوري وکا هغه طاقت هغه کې ولګاوه او هغه پیسې راوله غریبانو لورکا دا څه خبره ده د غریب حق کته غریب له حق ورکول غواړي نو ته مالدار استاسه زکات شته ولا ورکا غریب له حق ورکول پکار دی تا ته صدقه فطر ویل شوی دی صدقه فطر ولا ورکا غریب له حق ورکول غواړي نو شریعت تا ته وی صدقه ورکا نفلی صدقه ورکا رور لا ورکا خور لا ورکا میراث کې خپل حق ورکا لور خور لا کنه هغه ته د غریب حق نه د گاونډي حق پتا لازم دی ورکا کنه او اکثر دا خلک کارخانه‌دانی کې دا خبره کوي نو په کارخانه کې دا مزدوران لیبران چې تاسو سره سار نمازیګره پورې ډیوټي کوي سونه بونسونه دی ولا ورکړه او چې ته چې غریب لور کوما نو ته چې پلان کوزر کې ګرځي او د شپېتو د 1 لک روپو په گاډي کې ګرځي نو د 15 لک روپو گاډي کې وګرځه کنه دا باقي غریب لور کا کنه او چې تاسو د غریب غم دی قرباني مکه او غریب لور کا نو بنگلا دی خرڅه کا کنه د کرے کور کې اوسېګا یا را کوټه کور کې ځان لواله دا باقي غریب لور کا کنه او چې تاسو د غریب غم دی او دا وی چې قرباني مکه او غریبانو لور کا نو جیداد دی خرڅ کا کنه دا کارخانه دی خرڅه کا کنه او دا چې کم بار ملکونو کې دی پراپرټي دی دا ټول خرڅه کا ورکه غریبانو لکنه یعنی خلاصه دا چې صرف د دین پجامه کې دین دشمنی اوس هغه قربانی چې پیغمبر مبارک وتا د ابراهیم علیه السلام طریقه ویلې ده هغه قربانی چې رسول الله مبارک لس کاله مدینه منوره کې کړی ده هغه قربانی چې حضور پاک فرمایي چې اونکړه زما عیدګاه ته نه راځي زما منځ ته نه راځي سخت زورنه پر رسول الله مبارک ورکي هغه قربانی چې دیو نکړه برباد بشي د پیغمبر په سنت او عمل کوا د پیغمبر په طریقه عمل کوا زه خپويګم نه پیغمبر خپويږي ځکه مسلمانم خو په دین کې خپل عقل نه چلوم دما عقل بسي او د ټولو نه لوی خبر او سوره د قربانه حضرت ابراهیم علیه السلام خپل بیبي حضرت هاجر را وستا او خپل بچي اسماعیل دی را وستا او د بیت الله په خوا کې دی راکړل د الله په حکم الله د حضرت هاجره او د حضرت ساره د دواړه د ابراهیم علیه السلام بیبيان دي جګړه جوړ شوې قصه وګدا او مختصرا الله پاک حکم وکړ ابراهیم علیه السلام ته چې دا بیبي دیم بوزو دا بچي دیم بوزا او د بیت الله زې وتو خو جبرئیل علیه السلام نشاندهی کولا موجوده چې کوم بیت الله دې راوستل قصه وګدا چې د بل ټیم برته سنا سویم خوږي نن د قربانه کوم خبره تا کوم ابراهیم علیه السلام بکلا کلا راتو او د خپل بیبي او د خپل بچی معلومات به غشتل په دشتو بیابان کې قسم په الله پرې خو دي ایمان دیتا ویل کېږي ایمان دیتا وای چې الله سوي زباغه کوم عقل بنه چلو الله وی منس کوا بس کوم با الله وی سارو ماسبخین مازیګر ماخام ماسوتن کوا زم عمدق سبا الله کوم عقل بنه چلم چیرې پینځه په یو ځای به ماسوتن کوم کنه سبب لیبرل را پاسې دا بم درته وای چې ماسوتن بټول په یو ځای کو منځونه دي کنه سبب وی دا ماخام خدا درې دي نو دا یو خو پکې نیمګړې شو څلور به کو کنه د دین په کار کې بمنګ سکاو افمنت تخذ الهه هوا خپل خواهش نه خدای نه جوړو دا الله او د رسول تابعداري وکړو نو چې الله ویلي دي کته خدای ته پوي وې خدا خدای خبره کې به ګوته نه وې دې لیبرل تبم تپويږي ک پیغمبر پويږي تپويږي ک خدای پويږي کته چې زپ پويګم لاړې د ایمان نه وته ستا خبره اړو زمانم نه او زه خو تاسو ته یو خبره کوم په دې فیسبوک د هغه خلکو تقریرونه بالکل ماوره چې د شریعت خلاف دي سره انګريزي پرې خې دي ټوپه په سر نشتا ګره نشتا او کشتنو وهلې دا او د شریعت خلاف لباس چولې دي او په بار ملکونو کې په امریکا او برتانیې کې ناس ته ځانته ډبل میکونه لګولې دي او خلک گمراهي خلک تباہ کوي چې په شریعت برابر دي دا غوړې ګورې تباہ بمو ګن بې ګن ګورې د پیغمبر دشمن بې د پیغمبر د ناموس دشمن بې او تا ته به د قران او د سنت بیانې او دو څلور ټکي انګریزي به وي په د انګریزي ته خلک چې انګریزي چاوي بس خلک وي دا ډېر لوی شی دی د اردو څلور پنځه کتابه به کتلی په دې خو د انسان عالم نه جوړيږي زمونږ طالبان خو اته کاله مدرسه کې علم وکي نو بیا وته مونږ پټکي په سر کو عالم وتوایو خو چې دې لس پنځل لس شل کاله په مدرسه کې بیا خود نه وکي د نبی عالم جوړي او تاسو ګره د خړایله د ظالمه
او یا دې مشین کړی دا او ناشته او په دین اعتراضونه کوي او د قران او سنت ځان ته د اردو تفسیر مخې ته خو د اردو د کتلې د اوسلو پنځه ټکی د انګریزي وي ټول دنیا د متاثره ده د خپل علما او بیانونه اوري د صالحین او عالمانو چې تاسو عقیده بالکل معلومه ده چې دا د کوم عقیده خاوند دي او د صحیح عقیده خاوند دي نو دا هغه بیان اور د بل چا بیانونه ماوره برباد بدی کی نو د مارونو ابراهیم علیه السلام دا نه وای چې الله دا کم خوا بچي بوزم بس زم الله کویږي او د الله رسول کویږي چې الله او د هغه رسول ما ته څه حکم کوي زما مانم زه په کردانه چونو چیرې نه کوم رسول الله مبارک په عمره کې په یو عمره کې شپېته ساروي اعلان کړی دي سو شپېته حالانکه په عمره کې ساروي علالول سنت دي مستحب دي فرض واجب نه دي په بل عمره کې او یا علال کړی دي د غریبانو له پیسې ولې نه ورکول په حج کې سو ساروي دی وای یو ساروي بالاله رسول الله مبارک سلو خان علال کړی دغه نو په پیغمبر مبارک هم اعتراض وکړه او دا خلک یې کوي دا کوي دا مخکې ورځو کې اسلام آباد په روډونو کې چې کم وخت هغه ښځې راوتې وي نارې یې لګولې وي نو هغې کې څه وي هغې بیا چغې والې د پردې خلاف پرده موږ نه مانو او ما واورېدل چې داسې چغې والې یا رسول اے رسول سن لو اے رسول سن لو ہمیں پردی کی کیا ضرورت کوئی ضرورت نہیں یعنی پیغمبر له دمکی ورکي اے پیغمبر واورا مونږ ته پردې ضرورت نشتا نو دا خلک به ماته دین خي د دې خلکو استاد به ماته دین خي او په فیسبوک بناستي او موږ مو سره کمنټسونه کو لالی تو کې په دې خلکو بالکل چې نه ګوره نو ابراهیم علیه السلام خپل بیبي راوستله او خپل بچی راوستل تکي پرې خودل رو لویږي جرهم قبیله خدای راوستا او هغه وسره آباد شو کله به ابراهیم علیه السلام راته او د خپل بیبي ته پوس پیکاو او د خپل ماشوم ته پوس پیکاو تراته دا سلوي شو مده دا خدای یو بچی دی او خدای پاک ول سلو کالو کې دا بچی ورکړل تقریبا بوډا سپینګری دی یو بچی اسی زمارونو چې سړی سپینګری وي او یو بچی پیدا شي او الکی او خشتا او د اسماعیل پشانه لک الله اکبر ابه سونه خوخي او سونه بنیاز بینی او سونه بوته ګرانی قرآن شریف کې الله تعالی فرمای فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى څوک 12 کاله یا دی کم بیش خدا ګرځیدو شو د منډو ترلو شو 12 سال تقریبا د منډو ترلو شو دی وخت کې ماشوم ډیر خوږي بیا بوډا پلار تخپل بچی ډیر خوږي او منډې ترلې ور سره وای دا ډیر خوان کوي چې دا بچی او دا د ګوتې نه دی نیولې او تاسو سره منډې وي او پلار بوډا دی او داسې ماشوم بچی دی قرآن کې الله دا نه و چې 12 کالو شو قرآن کې الله دا نه و چې دا تو شو دا نه شو دا لسو شو نه چې منډې ترلې پلار سره شروع کړي دی وخت کې کېلاونه د کېلاونه گل دسته د گل دی منډې تیر شروع کړي نو د شپې ابراهیم علیه السلام خوب ولید او خوب کې وته الله وی چې دا بچی دی حلال کا اوس بس کېږي د پیغمبر خوب واحد زمون خوب دا شرعي دلیل نه دی مبشر دی لیکن لازم نه چې خوب کې رسول دل هغه سي خو پیغمبر چې خوب وویني ارشتونی بس هغه کې دویمه خبره نه نو الله وتوي دا خوب زوی د حلال کا نو دې څه چل کوي بچی ځان تکې نو انی ارى في المنام اني اذبحك بچي زه خوبینم چې تازه لالو ما اوس بسکه زوی تم پتره چې زما پلار چې دی دا نبی دی پیغمبر دی او خوب وحیدا زوی ته پتره او خيار بچی دی زوی وته سوي مشوره وسره کوي یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين بابا ستا خوب خو واحده ته خو چې خوب اینه والله ته حکم کوي امن غلط خوب نی نو یا ابا تفعل ما تؤمر چې کوم حکم د تکیږي په خوب کې عمل کاوه زما غاړه ستا چړې ته لاندې او د الله د حکم تابعداري حلال کاوه دیتا زوی وای دا نه وای چې بابا خوب کې د غلطی نه پیغمبر دی وته پتر جما پلار پیغمبر دی خوب واحده دا وته نه وای ورا دا خو ویلی شي کنه
دا خو نشي ویلی چې خوب به دې غلط لیدلی ځکه پیغمبر دی خدا خو ویلی شي کنه چې بابا الله ته سوالو کا ډېر ګران کار دی چې خدای پاک دا حکم منسوخ کی ولی حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې کله په معراج کې 50 منځونه فرض شو ډېر زیات خوشاله ځکه عظیمه تحفه ورته میلاو شوه نو چې واپس راته نو حضرت موسی علیه السلام ته تپوس وکړو څه یې درکړل الله پاک 50 منځونه وی امت ته طاقت نشي لرلی زما په امت 2 منځونه ونی شو کولی ستا امت به 50 څنګه وکړي ارجع الى ربك فسله التخفيف الله ته واپس شه او ته وجه الله زما په امت اسانتیا راولي نظر فوراً حضور پاک لار وی الله زما په امت اسانتیا راوله 50 نشي کولی وی خزا 15 کم شو 45 شو بیا راغی بیا وته موسی علیہ السلام می سونه شو وی 15 کم شو وی اوسم ډیر دی وی شابه او حضور پاک با اغل تغگ نکو الله سره ملاقاتو هغه وخت خو د پیغمبر شان بل شان ته دا الله توفه وا هغه وخت خو چې زری مرتبه نو خوشاله وي چې بالکل رستو راځي نو موسی علیہ السلام کوی نو بیا لاړ نو الله ډیر دی دا کم کانو سلويخ شو نو 15 کمیدل سوله خبر رااله 50 نو چې سنگ حضور پاک د خپل امت د خاطره د موسی علیہ السلام په مشوره د الله نه سوال کوي چې الله دا منځونه کم کا نو اسماعیل علیہ السلام بابا ته نشي ویلي چې بابا الله نه سوال وکړه چې دا حکم بدل کی دا حکم بدل کی خیر دی وجه مره م پرې کا ولاستي پریشي ست الله پنو خیر دی خپدي پریشي د الله پنو خیر دی ګوته به پری کو د الله پنو یا دا چې ګډ بالال کو الله ته و چې دا حکم بدل کی دا سوال جائز دی من نه دی ما در مثال درکو لیکن ابراهیم علیہ السلام دا الله محبت کې بچی تا وای بچی سو کم او بچی دا الله په مینه کې دویمه خبره نه کوي او سوې ورتا یا ابت فعل ما تؤمر بابا کو چې ساډر دته ملایي دې ته ایمان و دا پکې نشته اوس مونږه ګډ ته په مساله کې پراته یو چې ګډه لال شي دا پیسې غریب لا ورکه د خدای بنده لال کا غوخه غریب لا ورکه ولنه غریب لا ورکه دا په دې عمل وکړه مونږ دې کې نن خبرې کوو چې دا ګډ حلال شي دا څنګه ده دیتا وای عمل دیتا عمل وای یا ابا تفعل کو ما تؤمر چې حکم د تکیږي دا ډېر ګران کار دی تا به څنګه لالم چغه ستجدونی ان شاء الله من الصابرین کدا خدای خوخی نو بابا ما به د صابرین نو مونږه زبر صبر کو خپل وس به چغام نوام او تر سوچ چې په خپل ځان پويګم نو لاس وخت په بم نه لاقو زمون طالبان دلته سوال کوي چې د پلار د دوی سره مشوره ولیکول کزوی وته وی چې نه بیا بسو یو سو وجینی ا طالبان وغه ګران نه وي مغه آسان درته وي پلار ته پته و چې د مازوی دا خبره نشي کول پلار ته خپل بچي معلومي مشوره کې دا کار کولو چې کدی مشوره وکم نو خلک وي په زور اعلان کړ سبب خلق کوئی په زور اعلان کړی دی مشوره کې دا فائدہ ده چې څنګه ابراهیم علیہ السلام د خدای حکم تا سر تسلیم خم دی او تابعدار دی د قرنګ اسماعیل علیہ السلام هم د خدای حکم ته تابعدار دی مشوره کې دا مقصد او یادا باج علماء دام لیکي چې اورګه پته ولګي چې دړې دې کنه دی نو کزړې وی د لالولو جدا طریقه ده او کزړی نی بیا بدلالو بل طریقه ګور چې ته خوب کې ورال نسو چې ته بانه به بوزو یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين او چې کوم وخت روان دی وای د کور نوزی نو مرتم غږ نه کوي وراده کنه بچی زو قربانی کو علم وتعالى نه وای ډیره خدا نو چاړم واغښتا او رسم واغښتا امر ته بابا می قربانی کوي منګزو نو مورم پدې سوچ خو نه را هغه خو پدې نه دا چې ګینځما زوی بالا لای لال روان شو نو پلار کې دا مینا چې دا اوسم الته کې درې جمرات تی خلق وته شیطانان وای نو شیطان وتراغي وته ودرې نو چې ودرې د ابراهیم علیه السلام ته وته یې سکه ودا چې زو ویور ما ورېدلې دي چې دا زوی لاله
دا سکه په بوډاوالي خدای درکړی دی دویم څو کاله علی ا د ښکلي وجود ته او سترګو د مخ ته وګوره بس ابراهیم علیه السلام خو پوه شو که هغه یو اووه کاڼي واغېشتل او شیطان یې پې وویشت دا شیطان بیا راغی اسماعیل علیه السلام له وی خبرې پلار د کم خوا بوځي وی قرباني کو وی قرباني نه تا لالی وی د ابراهیم علیه السلام غوندې پلار او د اسماعیل په شان بچې داسې بچه ته پلاري چې خپل زوی به حلال کړي او بیا ابراهیم غوندې پلار او ما غوندې بچې ما به حلال کړي نو شیطان ورته وی هغه وی پلار دی چې ما ته الله ویلي وي ځکه دی حلالی وی ښه چې الله ویلي دي حلال مې دي کې زر وکشه خدای دې بېخو باس نو د بیا خبرې کولې نو یو اووه کاڼي واغېشتل غوزار یې پیچو په دا ځمکه شیطان ننوت نو شیطان خو کار دروانه دی د هغه کوشش خدا دی چې د الله او د بنده په منځ کې بعد او لرېوالی پیدا کړي نو بیا راغی ورپسې ابراهیم علیه السلام له وی ګورې زه دې خیر خویمه او مهرباني وکړه د خدای دا مطلب نه دی چې ته زوی حلالې دا مطلب او لږ مهرباني وکړه الله نه سوال وکړه دا بچي ولې حلالې زما در باندې زړه خفه کېږي ابراهیم علیه السلام خو پوه شو چې شیطان دی بیا پې اووه غوزارونه وکړه دا شیطان په ځمکه ورننوت اغه ادا الله ته خوښه شوې ده نو چې څوک حج وکړي نو دغه درې کاڼي دغه شیطان په دې باندې اوس غټ غټ کاڼي ولاړ دي مخکې سلیو داسې اوږده اوس سعودي حکومت دیوالونه جوړ کړي دي نو خلک ځي او هغه سلی اولی او د ابراهیم علیه السلام یاد پې تازه کوي وترکنا علیه فی الاخرین ابراهیم علیه السلام یاد تازه کوي چې اور چې اولی څنګه نو خلکو ته پته ولګي دا ولې ولم دا دیوال دا سلی ولی ولم دی کې څه چل دی نو خلکو ته پته ولګي اجانو صاحبانو ته چې دا دلته ابراهیم علیه السلام شیطانان ویشتې دي بند کوي ابراهیم علیه السلام دا بند کړه پکې ابراهیم علیه السلام شیطانان ویشتې دي ولی ویشتلې دي نو د ابراهیم علیه السلام چې څومره طریقه ده نو هغه ټوله خلکو ته رامخکې شي د ابراهیم علیه السلام چې څومره طریقه ده نو ټوله خلکو ته رامخکې شي چې دا خو هغه ویشتلې چې چا ونه ویشتل حج ناقص دی نیمګړی دی ټول خلک ځي خلک وایي دا شیطان دی او د شیطان علم بعضې خلک وي داسې څوک کیړی راوباسي ښځې او غرض ولې یې چا ځان سره غټ غټ کاڼي اوس حکومت نه پرېږدي پخوا به خلکو ځان سره په جیبونو کې غټ غټ کاڼي راوړي او غرضار به پې جوړ کو شیطان علم دا شیطان نه دی دا د ابراهیم علیه السلام طریقه ده چې حج د دې نو ځان به پوه کړي نو په هغه طریقه به عمل کوي نو چې بیا مینا ته ور مخکې که نو بیا ورسره مشوره کوي او مشوره هم دقه ده چې ما درته ووي بچې څوکم یا وتفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرین بابا کوه چې څه اړر درته کېږي زه به هغې خلکو نه شمارې م چې ښه زبردست صابرین صبر به کوو نو اسماعیل علیه الالول ډېر ګران کار دی د بچې نو قسم دې په کور کې چې څوک چرګوټي لوي شي هغه چرګوټي له لاس نه ورځي په خپل کور کې چې کوم څاروي بنده وساتي نو چې حلالۍ نو قصاب ته وایي راشه حلالې که دې ته مخ بل طرف ته واړئ ولې دا هم په خپل کور کې ساتلی نو بیا د اسماعیل علیه السلام غوندې بچې نو چې کوم وخت کې بیا حلالۍ که نه چې کوم وخت کې بیا حلالۍ نو بیا ورسره څه کوي بیا ورته هلکه بس پرېږده بس ته پکې یجته دا شو که چې کوم وخت کې بیا حلالۍ نو اسماعیل علیه السلام ورته وایي ای بابا دا رسۍ د څه له راوړې ده وی بچې دا به تا لاس پرې وتړم نو حلالول به اسان شي که وی نه بابا ما له به لاس او خپې نه تړې د اسمان فرشتې به وی چې دا په زور یې تړلې دی او په زور ته سه وباسي
زه خو پر ازاده ته سملم خو د اسمان فرشتې به وایي چې نه په زور یې را سملوړی دی لاس پې وله تړلی دی او لالی به نو ما له به لاس پې به نه تړی چې زما لاس پې کوله وي بابا چاړه به ښه تېره کړي بچی هسې نه چې ته لاس پې وړقې ما نه کار خراب نشي بابا وایي داسې کار وکړه چاړه ښه مضبوطه تېره کړه او بس چاړه له ښه مضبوط زور ورکه او کلس ورکه تر څو چې زه پوهېږم بس زه به لال شوی ما بیا دې لاسونه خپېړه کوم وی ډېره ښه نو چاړه یې ورته تېره کړه نو چې چاړه یې ورته څنګه تېره کړه ابراهیم علیه السلام زور ورکوي چاړه کار دی وخت نه کوي نو اسماعیل علیه السلام ورته وایي بابا لږ صبر وکړه زما خو وی چې ما مه تړه خو نه وتړه هسې نه پلار او ستا غوندې د مینې پلار لاس ته کار نه کوي ما ته پته ولګېدلی ما خو په زور به کړس ورکې خو لاس ته کار نه کوي لاس د بابا لچي نو هسې نه چې معمولي غوندې خرپ زما د مرۍ له راشي او پوره لال نشم او د ټوپونه شروع کړم د الله حکم به برباد شي نو لاسونه خپېراله وتړه او بیا ورته څه وایي وایي داسې وکړه بابا چې مخ راله لاندې کا او سټ مې ځان طرف ته کا او لاندې نه مې لال کا وی زما سترګو سره چې ستا سترګې مخامخ کېږي نو دا ستا لاس ځکه رپي لاس ته ځکه رپي چې زما په مخ ستا سترګې لګي او زما په سترګو کې ستا سترګې مخامخ کېږي نو په دې وجه ستا لاس رپي بابا او بابا یو چل به بله مو کړي دا کمیس رانه مخکې وباسه رستو مو باسه رستو که تو وباسې دا به شلېدلې وباسې روغ به نه مخکې نه وباسه نو چې دا کمیس ما نه وباسې او ځکه لال شمه نو زما دا کمیس په دې وینو کې لږ غوندې غوپه که او زما مور له یوسې او د ټولو نه مخکې به زما مور باندې زما سلام ووایي حضرت حاجرې باندې دقه یو بچی څو نړۍ ورسره ستړې شوې اسانه خبره نه ده په مکه مکرمه کې په دشت و بیابان کې ماشوم لوی کړی نه ډوډۍ وه نه اوبه وې اوبه خلاصې شوې دي خوراک هم ختم شوی دی او دا مور ورته تړتیږي او صفا غونډ او د مروه په غونډۍ کې منډې ترړې وای خوراک پسې منډې ترړې وای هغه ماشوم اسماعیل چې په غېږ کې په دشت و بیابان کې لوی کړی دی نو مور باندې به څه تېرېږي نو بابا زما دا کمیس په زما مور نه یوسې او زما سلام به ورته ووایي اسماعیل پتا سلام ویلی دی او په خپله رضا باندې د الله حکم ته غاړه شوی دی او په خپله رضا باندې ما لال کړی دی هم خوشحاله او زم خوشحاله او نښه یې دا ده چې کمیس مې دله روغ راوړی دی که په زور حلال شوی وي نو کمیس به خامخا شلېدلی روغ کمیس مې دله دا دی راوړی او بیا به ورته ووایې زما مور ته چې مورې که اسماعیل دی یادېږي که نه نو دا کمیس دی د اسماعیل او په هغې د اسماعیل وینه پرته ده دا راله او دا بویاوه نو د اسماعیل ارمان رجوه الله اکبر ډېر ګران کار دی زمانو مونږ ګډ نه شو حلالولی مونږ وی نه شو حلالولی په کور کې په پنځو شپږو کسانو قرباني واجبي یو حلال یو پلار حلال کړي ښه مالداري وسې کېږي او چېته ګوټ څاروي وګوري او بېکاره څاروي وګوري په هغې باندې شاړه راکاږي او خپله غاړه پرې خلاصه کړي دې ته ایمان وایي اسماعیل علیه السلام چاړه راواغېسته او بیا تېره کړله او راکاږي چاړه کار نه کوي زور هم ورکوي بیا چاړه کار نه کوي اخره کې چاړه اوچته کړه او د ځمکې له یې راوبروله چاړه ورته وایي چې زه د رب جلیل ومنم خلیله که ستا ومنم خلیل ومنم که د جلیل ومنم د الله ومنم او دې وخت کې حضرت جبریل علیه السلام د جنت نه ګډ را په مخه کړی دی هغه ګډ چې حابیل قرباني کړی د آدم علیه السلام زوی او په جنت کې لوېده هغه را په مخه کو او د هغه ځای نه حضرت جبریل علیه السلام آواز کوي الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر د الله نه لوی ذات بل نشته دومره لوی ذات دی چې ابراهیم هم
د چړې لاندې زوی وغورځو او زویم خپله مری د الله پاک په حکم د چړې لاندې وغورځوله او د الله نه لوی ذات بل نشته دی الله چې څه فیصله کوي موږ به منو نو حضرت اسماعیل علیه السلام پوه شو چې څه مسله بدله شوه نو هغه څه وایي لا اله الا الله والله اکبر نو ابراهیم علیه السلام هم پوه شو چې بچې بچ شو نو هغه وایي الله اکبر ولله الحمد الله له ثنا ده ګډې راوړو ګډې حلال کې اسماعیل علیه السلام خدای پاک بچ نو په قربانۍ کې دا سوچم پروت دی زما وروڼو چې دا ګډ زالالوم دا غوی زالالوم دا د ابراهیم علیه السلام د بچی د قربانۍ په ځای دا فلسفه نقدې پیسې چې ورکې خو دا فلسفه پکې نشته دا فلسفه ده چې تا ته به د ابراهیم علیه السلام د خپل بچي د قربانۍ یاد را مخکې شي او ته به م وایې چې الله که ما ته هم اډر شوی وی زما د بچي د قربانۍ الله ما به هم په هغې عمل کوم او بچی به دې م وایي چې که د ما متعلق د حلالولو حکم زما د پلار ته شوی وی ما به هم د اسماعیل علیه السلام یاد تازه کوم نو څومره په اربونو په کروڑونو څاروي لالیږي نو د ابراهیم علیه السلام یاد تازه کېږي ګډه لال شو د ګډ غوښې د مکې فقراو او مسکینانو وخوړلې ګډ او مور له ملغ غوښې راوړې او دوی په خپله هم وخوړلې نو دا د ابراهیم علیه السلام طریقه شوه ما هذه الاضاحی یا رسول الله دا الله رسول څه شی دی سنت ابیکم ابراهیم دا د ستاسو د نیکه د ابراهیم علیه السلام طریقه ده مونږ له پکې څه دي د هر ویښته په عوض کې یو نیکي او د هر ګډ د وړۍ په عوض کې یوه نیکي به تاسو ته میلاویږي زما وروڼو نو قرباني به کوې انشاءالله العزیز کله به یې کوې څه مسایل خو ما مخکې تېره جمعه ما ویلي دي د اختر په 3 ورځو کې به قرباني کېږي د اختر په لومبۍ ورځ بهتره ده که په دویمه دې ونه کړه په لومبۍ دې ونه کړه په دویمه کوه خو د هغې نه پکې ثواب کم او که په دویمه دې ونه کړه نو په 3مه ورځ د اختر د نور پرېواته پورې نور پرېوتو نه مخکې به حلالۍ نو په لومبۍ کې ثواب زیات بهتر په دویم کې هغې نه کم په دریم کې هغې نه کم او که په 3مه ورځ هم درنه قرباني پاتې شوه د څه عذر د وجې نه پاتې شوه نو بیا به ورسره څه کې په 3مه پاتې شوه بیا به حلالۍ نه بس بیا دا قربانی که څاروي دی غشتې ولال کړي دي نی نو بس بیا چاله خیراتي ورکا او که دنه قربانی در باندې واجب وه او تا ونه کړله او د اختر د 3 ورځې نه پس بیا وی چې خو یار ارمان چې مې کړی څه وی نو پیسې چاله خیراتي ورکا او ګورې د قربانۍ ثواب نشي لاندې کولی او د قربانۍ چې کم وبال ستا په سټ راغی د هغه وبال نه ځان نشي خلاصولی توبې به ورسره وباسې استغفار به ورسره بیا د ورځې قرباني کول بهتر دي د شپې په نسبت د شپې هم کولی شي خو مکروه تنزیهي ده ناغوره ده د ورځې به قرباني کې او شروع به د کم وخت نه کې د اختر د مانځه نه پس چې کم ځای کې د اختر مونځ کېږي په شهري علاقه کې او په غټو ښارونو کې نو چې د اختر مونځ وشي نو د هغې نه پس به قرباني کې او چې د اختر مونځ نه شوی نو قرباني به نه کې یو صحابي حضور پاک مبارک له راغی حضرت ابو برده رضی الله تعالی عنہ وی دا الله رسوله ما خو قربانی د مانځه نه مخکې کړې ده وی شاتو که شاتو لحمن بس وی غوښه دې حلاله دې کړه او غوښې دپاره دې وکړه لیس من النسوک فی شیء چې د الله د طرف نه کم شی و هغه ونه شو دوباره وکړه د اختر د مانځه نه مخکې که چا وکړه قرباني ونه شوه دوباره یې وکړه دوباره یې پې وکړه البته چې کوم ځای خو اختر مونځ نه کېږي لکه په میرو او په بانډو کې نو هلته کې سار د نور د سار وختي هم کولی شي هېڅ پروا نشته د اختر ورځ چې داخله شوه نو بیا هم کولی شي بلکې علما لیکي وی که د چا څاروی په میره کې دی او دی په کلي کې دی او دی هلته چاته وایي چې ما ته حلاله که نو چې څاروی یې په میره کې دی هلته خو د اختر مونځ نه کېږي نو وختي هم ولا حلالولی شي او که یو سړی په میره کې دی او څاروی یې په کلي کې دی دی د اختر مونځ نه کوي دی میره کې دی او څاروي کلي کې دی او چاته وایي حلاله که نو دی به حلالۍ کې د اختر مونځ شي کوم ځای کې چې د اختر مونځ کېږي هغه ځای له اعتبار دی نو وروستو به حلالۍ څاروي بیا چې څاروي کله حلالۍ نو بهتره دا ده چې هر سړی دې په خپل لاس څاروي حلال کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک لاس څاروي حلال کړی
په خپل لاس بهتره او که په خپل لاس یې نشي حلالولی یا ولا چل نه ورځي یا نشي زړه باندې کمزوری دی نو بل تام ویلی شي چې مال حلال کا خو ګورې دا نیت هم پکې ضروري دی چې د قربانۍ نیت پکې نیت د خولې ضرورت نشته چې زړه کې دې مراوسته چې دا د قربانۍ نیت کوم هم کافي ده او بیا چې کله بلې ولا حلالۍ ګورې اسې نه دا ګورې ذهن کې واچوه اسې نه چې پلار لا د اختر په کور کې مثلا 5 سي دی یو پلار او څلورې زامن دي او پلار لا د اختر جمعات کې نه راغلی بل لورې خور کره تللی دی لا نه دی راغلی بل لورې لور کره تللی نه راغلی بل لورې هم چې تا مبارکوله تللی دی نه راغلی او یو ورور په کور کې دی او قصاب یې راوسته وی حلالوه د قرباني ګورې ونه شوه د ورور لدی اجازت ورکي د مخکې نه د یو ورور لدی یا د قصاب لا یا د یو ورور لدی اجازت ورکي چې زمونږ د طرف نه قرباني وکړه دې ورته وایي چې که تاسو لیټ شوئ زه څه چل وکړم وکړم قرباني نو چې هغې ورته وایي وکړه زمونږ وکیل او قرباني وکړه نو بیا ټیک ده او که هغوی دته نه ویلې چې ته قرباني وکړه او دې د خپل طرف نه قرباني وکړي لاړه قرباني برباده شوه بعد وخت کې پلار دا چلو کی په کور کې څلور کسانی او یو زوی په سعودي کې دی او یو په دوبۍ کې دی او بار دی او دا پلار یې څاروي راوالي وي دا مار ټولو زامنو طرف نه ما حلال کو دا قرباني د یو منه شوه دا برباده شوه دی به باقاعده هغه دوبۍ کې چې زوی دی او په سعودي کې دی زوی دی هغه نه به اجازت غواړي دی به ځان د هغه وکیل کوي هغه ته به وایي چې بچې قرباني دله وکړم هغه وی وکړه اب ورته وایي چې بچې پلار بابا بالا قرباني وکړه نو دا ضرور ده او چې دا کم بچی د سره په کور کې دي او دا پلار د خپل طرف نه کوي بالکل کولی شي څه پابندي پکې نشته خو دا بچی به دا پلار وکیل کې چې بابا ته موږ له قرباني وکړه دا پلار به دې تپوسو کې چې تاسو له قرباني کومه دقه څنګه ښځه خاوند قرباني کوي او خاوند د ښځې دپاره کوي بس ښځې ته صدقه کړي چې دا پیسې ستا د تر تا ته صدقه شوې او زه پې تا له قرباني کوم نو که ښځې ورته وایي چې او زما له طرف نه قرباني وکړه یا خاوند ورته وایي چې ستا نه قرباني کوم هغې وی ښه خو بیا ټیک شوه او که ښځې ته یې غږ نه کړی او د ښځې له طرف نه چاړه کېږي نو د قرباني ونه شوه د ښځې له طرف نه یا به په خپله حلالول کوي نیت به کوي یا به بل ته وایي چې ته مال حلاله کا نو هله به ګورې صحیح کېږي ډېر خلک دلته به بل څیز کې خطا کېږي ادی چې پلار یو څلور زامني او پلار یو قرباني وکړي او بیا پیسې د څلورو بچو نه راوالي را تن کړي قرباني عیسه یوه ونیسي په میخه کې او پیسې د څلورو بچو نه راوالي او څه ورسره خپلې کې 15 د دم قرباني ونه شوه هغه نور یې غرق کړله د هغه نورو قرباني ونه شوه قرباني چې کومه عیسه نیسي دا به د یو کس نه په شریکه په 2 کسو به یوه عیسه نه نیسي بعضې رونی په کور کې پیسې را جمع کی او په شریکه حصه ونیسي یو نیمه پیسې یو ورور کې نیمه بل کې او په شریکه حصه ونیسي او چې حصه راوړي نو بیا په منځ کې نیمه کې که چا دا لوبه وکړله نو خپله قرباني هم غرقه کړه د هغه نور هم غرقه کړه او که چا د غوښې نیت وکړه چې غوښه به راوړمه نو خپله هم تباه شوه د نورو خلکو هم تباه کړه غوښې نیت به نه کوې نیت به خالص د الله دپاره کوې ان صلاتي و نسکي و محیای و مماتي لله رب العالمین نیت به خالص دی چې د الله د رضا دپاره زه دا ذبح کومه بالکل خالص د الله د رضا دپاره او دا هغه طریقه ده چې ما ته پیغمبر مبارک خوله کې راوله د الله د رضا دپاره نو دا قرباني وشوه او که نیت ته د دې چې غوښه به وکړم نیت ته د ریا دی چې ما خو هلکه قرباني وکړه دا مې وکړل نیت ته د ښودنې دی ګورې قصه دې ګډه وډه شوه نیت به خالص د رب العالمین دپاره کوې د کافرو دا رواجو چې هغوی به د بوتانو په نوم باندې څاروي حلالول مونږ به د بوت او د غیر الله په نوم څاروي نه حلالو مونږ به صرف او صرف د الله د رضا دپاره او د الله په نوم به څاروي حلالو نو په دې کې لږ سوچ وکئ ښه که یو پلار مالدار دی او زامن یې ګټه کوي او ټول شریکوال دي دې وخت کې شریک دي خو د هر چا پونچي جدا ده سبا ټول بیلیږي نو هر یو وایي چې دا خو زما حصه ده دا به بیلو پلار ورته وایي چې ټوله راوړی ما سره به پرته یي زه به اختیارمند یم زه به لګوم زه به سبزي غوښه راوړم او که سبا تاسو بیلېدی خپله خپله حصه به در کوم نو ګورې بیا چې د هر یو دوی حصه ৭۶,۰۰۰ روپۍ ته شپږ او یو ته ورسېده هر یو بچې به قرباني کوي چې بالغان دي په نابالغه نشته
نو دې کې لګي زمارونو احتیاط وکړئ ګورې په دې سیس کې او چې بیا څاروی لالوي نو بهتره طریقه دا ده چې مخ ولې قبلې طرف ته کا او لاس په ولا وتړه څاروي سره به هم ظلم نه کوي چاړه به ورته ښه مضبوطه تېره کې او په ښي لاس باندې یا په خپله او یا هغه قصاب وکیل که چې ته زموږ د طرف نه د پنځو شپږو د طرف نه ته وکیل شوې او ته زموږ د طرف نه څاروی لال کا او یا دا یو